أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. د مخکینو آیاتونو او د دې آیاتونو د یو بل سره ربط او تعلق دا دی چې مخکینو آیاتونو کې موږ د یهودو او نصاراو او د مکی مشرکینو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې بیچا اعتراضات به کول او مطالبه به کول او په دې آیاتونو کې هم دغه یهودو او نصاراو او دغه مشرکینو بیجا و بی محل اعتراضات تی او د نبی صلی الله علیه وسلم نا بی فیدی مطالبه دی لگ داغین یو دا چې وقال الذین وای هغه خلق لا يعلمون چې اغوی علم نلري لولا یکلمنا الله چې ولی خبرې نه کوي زمون سره الله او تأتینا آیه یا ولی نرازی مونږ ته یو نخا الله پاک وی کذالک دغرنګ قال الذين ويلوا اغ خلقوا من قبلهم چې مخکې دون تیر شوی مثل قولهم مثل قول الذي تشابهت قلوبهم الذي زونه یو شان شوی قد بينا الآيات یقینا مونږه بیان کړی دي واضح کړی دي مونږه نخې لقوم يوقنون د پاره د هغه قوم چې هغه یقین کوي. د دې متعلق یو روایت دا ده چې رافع یهودي ولګېدو نبی صلی الله علیه وسلم ته وویل چې کته واقعتا د الله پاک رسول نو بیا ته داسې کار وکړه چې الله پاک ته ووایه چې زموږ سره خبرې وکړي موږ سره څه وکړي خبرې وکړي او دا مونږ ته ووایي چې او دا زما رسول دی یا داسې یوه نښه راشي چې مونږ ته د هغه نښې نه او د هغه علامت نه دا پته ولګي په خپله د شک شبې نه بهر چې ته د خدای پیغمبر یې نو دې خلقو ته الله پاک لا يعلمون لفظ استعمال کړی دی چې داسې قسم سوالونه کوي دا علمون دی یعنی دا بی علم خلق دی دا جاہل خلق دی لگ دا بی فیدی سوال نہ کہی لگ بی فیدی مطالبے کہی لگ زمون سر اللہ خبرو او منتدغ اللہ پاک اوئی چے او دا زمان پیغمبر او یا دیسی یو نخ راشی چے آغا نخی نمونتا پتا ولگی دا آغا علامت نا چے واقعی پا دی خبر بانی دلیل وی چے دا اللہ پیغمبر نو یو دا روایت دا رافع دے یهودی مبارکی مفسرینو ذکر کړی دی چې الله پاک بیا دا آیتونه را نازل کړي. یو روایت داسې هم دی چې داسې وینا عیسایانو وکړه دقه شان دی چې ته الله دې زموږ سره په ډاګه باندې خبرې وکړي او یا داسې یو علامت دې راولېږي یو نښه دې راولېږي چې موږ ته د هغې نه پته ولګي چې او ته الله پاک را لېږلی. او ابن کثیر رحمت الله علیه او امام سیوطی رحمت الله علیه وی چې دا وینا
بعضې د مکې مشرکانو کړې ده لکه څه ده لکه هغو داسې ویلي دي لکه بهرحال دغه درې ډلې له پاسه ذکر شوي دي او دغه درې ډلې د خدای د رسول مخالف ډلې دي لکه او دا د اسلام مخالف ډلې دي او دا د مسلمانانو مخالف ډلې دي لکه او دیو په هر وخت کې چې کوم دی د دیو مشران هم کوم چې مخکې تیر شوي دي د خدای پیغمبران او د پیغمبر منونکي تنګ کړي دي او پریشانه کړي دي لکه او د دیو رستونی اولاد هم د هغو په نقش قدم باندې روان دي لکه دقه شانتې دیو هم د وخت پیغمبر چې کوم دی پریشانه کړی دی او د پیغمبر منونکي پریشانه کړي دي او داسې قسمه سوالونه او اعتراضات کول چې لکه هغو ته چې دې پې څه شي خفه شي او پریشانه شي لکه نو الله وایي د دیو دا وینا چې کومه ده داسې د دې نه مخکینو خلکو هم ویلې وه یعنې د دوی کوم مشران تېر شوي دي مخکې که نه د هغو هم دقه ویناګانې ویله د دې او د هغو زړونه چې کوم دی بلکل څه دي یو شان دي زړونه یو شان دي مطلب دا چې د هغو په زړونو کې هم د خدای د پیغمبر مخالفت او د حق مخالفت پکې او د دیو په زړونو کې هم د خدای د پیغمبر او د حق چې کوم دی څه د مخالفت د تشابهات قلوب هم دي ورنه الله پاک خو دومره نښې واضحه بیان کړي دي لکه قد بینا الآیات لکه واضحه نښې چې کوم دی الله پاک را لېږلي دي چې هغه د دې پیغمبر په نبوت باندې څه دی لکه واضح دلایل دي لکه خدا دا هغه قوم دپاره د یوقنون چې ای یقین کوي دا داسې خبره ده چې ای دا یقین کوي ځکه یې ووایي لکه چې فایده دې خلکو ته رسوي لکه دا داسې دی لکه سوره بقره په ابتدا کې چې ویلو چې دا هدل للمتقین دا قرآن هدایت دی د متقیانو دپاره نو په اصل کې دا د متقیانو دپاره رهنمایي کوونکی نه دی فقط دا خو هدل للناس دی بل ځای الله فرمایي لکه د پوره انسانیت دپاره رهنمایي کوونکی دی لیکن فایده دې متقیان اخلي لکه د دې د وجې نه څه دی لکه دا داسې شو لکه بس دا چې د دې دپاره د فایدې ورکوونکی کتاب وي لکه دغه مسله ده نو د پیغمبرانو په نبوت باندې دلائل بشمار الله پاک را لېږلي دي بشمار معجزات چې کوم دی څه دي الله پاک را لېږلي دي لکه په خپله د یهودو او د نصاراو په کتابونو په تورات او په زبور کې چې کوم دی څه دي لکه ای د پیغمبر د نبوتو ای د خدای احکام موجود دي چې دا زما پیغمبر دی لکه او د هغو پیغمبرانو هغو ته ویلي دي چې داسې پیغمبر به چې کوم دی څه کېږي ای دا به راځي لکه د قرآن حقانیت د دوی په کتابونو کې موجود دی داسې نه چې ناخبره دي لکه ټیک شو لیکن تنگول کوي مطلب څه کوي تنگول پریشانه کول چې دا پیغمبر پریشانه شي دا مسلمانان چې کوم دی څه کېږي لکه بد دا پریشانه شي بد دغه کار وکړي ورنه د یقین کوونکو دپاره ډېر څه چې کوم دی څه دي موجود نور سوا موجود څه چې ستا پیغمبر تا ته ووایي چې او دا پیغمبر حق دی ستا پیغمبر تا ته ووایي چې او دا قرآن حق دی ستا کتاب تا ته ووایي چې او ستا دا قرآن حق دی ستا کتاب تا ته ووایي چې دا پیغمبر حق دی دې نور سوا ته څه ویل او ته په خپله د دې خبرې دعوه کوونکی چې وایي موږ په خپل پیغمبر او په خپل کتاب باندې ایمان راوړونکي یو په خپل کتاب باندې په خپل پیغمبر باندې علما وایي دوی هم ایمان راوړونکي نه دي ځکه که دوی په هغې ایمان راوړونکی وی نو تقاضه د هغې دا وه چې باید دوی په دې قرآن او په دې پیغمبر باندې هم څه کوو لکه ایمان به یې راوړی و د آیات په باره کې علماو لیکلي دي چې را دي شي یوه نښه ټیک شو نو یا خو د دې نښې نه د دیو مراد حسي نښه ده حسي یا د دې نه مراد چې کوم دی د دیو معنوي نښه ده لکه حسي نښه دا د حسي چې حسي نښه مراد شي آیه علامت په نبوت باندې د دې مراد علماو بیا دا دی چې ای زمونږ د خوښې نښه چې موږ څنګه وایو تا ته قصبت اقا نخه مونږ ته راوړی نو مونږ به ومنو چې او واقع ته د خدای پیغمبر مونږ چې څنګه مطالبه کوله نو مخکې دا خبرې تېرې شوي هم او مطالبه د دې دقه که نه چې ده ای ته مونږ څنګه وایو لکه نو ای خدای دې زمونږ سره خبرې وکړي مونږ دا وایو لکه بس زمونږ د خواهش مطابق او یا لکه څنګه چې د دې مشرانو مخکې ویلو که نه او یا کسان چې موسی علیه السلام کوی تور ته بولي نو هلته ویل لن نؤمن حتی نرى الله جهرا مونږ سو الله په ډاګې دې خبرې هلته واورېدې هلته د خبرو خبره نه کوي
الته وسوي لکه ټیک ته خو پته نه لګي چې دا خدای پاک لګیا دی او که بل څوک لګیا دی. نو موږ د الله په ډاګه وګورو دا د دې مزاج دی لکه څه لکه بس خبره تنګول لکه. نو زمونږ د خواهش مطالبه چې موږ څنګه وایو اقا شانتي لکه ټیک ته، او که چې در دې نه معنوي معنی مراد شي لکه معنوي آیات او نښتې مراد شي لکه، نو علماء د هغې مطلب بدایي چې بایي دا پتا باندې دا قرآن نازلیږي او پتا باندې دا وحي نازلیږي لکه دا په موږ باندې ولې نه نازلیږي، بیا مطلب بدا شي لکه. نو داسې قسمه په دې دواړو معنو په اعتبار سره چې کوم دی الله پاک دې خلکو ته وویل وقال الذین لا يعلمون، دا وینا چې کوم خلک کوي که نه د دې معنو په اعتبار سره لکه په هره معنی کې چې دا لا يعلمون خلک دي نه دا جاهل خلک دي. دا جاهل خلکو څه دي لکه سوالات دي بې پیدې سوالات دي د تنګولو چې کوم دی څه دي لکه سوالات دي لکه. او پتا باندې ولې نه نازلېږي په موږ باندې نازلېږي که نه. نو ګوره الله ته ښه پته ده چې د دې نبوت مستحق څوک دی. د دې دپاره خو الله انسان منتخب کوي که نه ته وایې په ده په پتا باندې راځي په موږ باندې ولې نه راځي بس په ده باندې هم راځي او په تا هم راځي او په ده هم راځي. دا خو د نبوت مقصود پوت شو لکه دا نبوت خو د انسان د خپلې مرضۍ شی نه دی لکه د خپل خواهش شی نه دی چې دا چاته میلاو شي. نو دا په کسب سره حاصلېږي لکه دا په هېڅ شي سره نه حاصلېږي لکه دا خو صرف او صرف الله ته دا پته دی چې د دې محل کم ځای دی چې لکه دا زه هلته کې چې کوم دی کېږدم لکه قرآن پاک کې آیت دی غالبا اتمه سپاره کې دی دا الفاظ دي الله اعلم حیث یجعل رسالته. الله ته معلومه ده لکه ډېره ښه چې دا رسالت کم ځای کېدم لکه د دې رسالت او د دې نبوت دپاره څوک منتخب کوم دا د الله پاک ته پته ده لکه. نو دا بېجا سوالات لکه څه دي لکه د هر معنی په اعتبار سره چې شي حسي معنی شي او که څه شي لکه دغه شانتې دا معنوي معنی شي لکه. نو دا هغه بېجا اعتراضات دي او بېجا سوالات دي او د پیغمبر تنګول دي او د مسلمانانو پریشانۍ کې چې کوم دی اچول دي. ورنه د پیغمبر د پیژنګلو دپاره الله پاک ډېر شی چې کوم دی آیاتونه واضحه چې کوم دی څه دي رالیږلي. ما د دې نه نور وضاحت پسې چې ته د کوم پیغمبر د منلو دعوه کوونکی او ته په خپله د کوم کتاب د منلو دعوه کوونکی لکه هغه پیغمبر هغه کتاب تا ته و چې دا کتاب د پیغمبر حق دی. دې نور واضحه نښه او د دې نور واضحه دلیل شوی لکه. لیکن ما وی د نه منونکو دپاره او د ضدیانو علاج چې کوم دی څه دی لکه نشته دی ابه صرف تنګول کوي ابه صرف څه کوي لکه تنګول کوي. انا ارسلناک الله پاک وایي موږ ته لېږلی ای پیغمبره بالحق په حق سره بشیرا زیری ورکوونکی خوشخبري ورکوونکی و نذیر او یروونکی. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم او ستا نه به تپوس نه کولی کېږي د هغه جهنمیانو په باره کې. بشیر معنا علما یعنی څوک چې ایمان راوړي او نیک اعمال کوي نو ته هغو ته د خدای پاک د رضا او د جنت خوشخبري ورکوونکی دی. ځکه چې د ایمان او د عمل صالح په نتیجه کې څه دي لکه د خدای رضا حاصلېږي او د خدای د رضا مقام چې جنت پې حاصلېږي. ای پیغمبر د هغې خوشخبري ورکوونکی دی لکه ټیک دی. او نذیره یروونکی لکه د ایمان نه راوړلو په صورت کې او د نیکو اعمالو د نه کولو په صورت کې بیا د خدای پاک د غریب او د خدای د عذاب نه کسه يرونکي چې بای کوګره کې ایمان ورانوړو او نیک اعمال یې ونه کړل. وګوره د خدای په غضب کې به گرفتار شي او د خدای د غضب په ځای کې به بیا گرفتار شي چې اصله جهنم د پیغمبر دغه کار. ان ارسلناک من تلګلې بالحق پاک سره بشیر او نذیر لګلې. او ولا تسأل عن اصحاب الجحیم سمطلب استانه به د جهنميانو بارے کې تپوس نه کیږي. د جهنميانو بارے کې هم د پیغمبر نه حلو تپوس کوي. د مفسرین لیکلي دي چې پیغمبر وته د خدای احکام رسولي دي تبلیغ وته نه. نو پیغمبر خو ته د خدای احکام رسولي دي او یوازې رسول نه چې پوهه کړی دي پنه ټیک شو او پوهه کړی دي پنه الله پاک کلام وته تلاوت کړی دی او دا غي تعلیم ور کړی دی او دا غي تزکیه هم د تزکیه کوشش هم کړی دی او دای هم کړی دی لکه
ٹھیک ده هر څه حق ادا کړی دی لکه د دې نو د پیغمبر نه به تپوس نه کېږي اخو د پیغمبر ډیوټي دقه او بس ختمه شوه اخوا ته ایمان را نوړو عمل صالح دی ونه کو داغه نه تپوس نشته داغه دقه کارو بس لګه دا ته د خدای احکام را رسول او پدې باندې پویول چې بای ایمان د خدای په دې احکامو د ایمان راوړ ودی منل او عمل دې په وکړو نو بس د خدای بستان راضي او جنت سازه او تا د خدای په دې احکام ونه منل لگا او تا په دې باندې عمل ونه کو نو د خدای په غضب کې به گرفتاری او جهنم سازه د پیغمبر د په ډیوټي او بس خلاص شو اخوا دا غنو ته جهنم ته ځي د ثانه تپوس نشته پیغمبر نه تپوس نشته ټیک شو ځکه د پیغمبر نه چې ته اخوا دا وی چې تپوس پته کیږي نو دا خو دې به دا مطلب شي چې باید پیغمبر دې ته هدایت ولونه کو بیا خو دا مطلب شي نو هدایت خو د پیغمبرانو په لاس کې نشته هدایت خو صرف او صرف د الله پاک په لاس کې چاته چې غواړي هدایت ورته کوي او بے پروا ذات ته لگا په دې هدایت کولو کې نه غریب ته ګوري نه مالدار ته ګوري او نه د یو نیک سړي ته ګوري او نه بد ته ګوري او نه د نیک سړي بچی ته ګوري نه بد ته ګوري یو غني ذات ته الله پاک خو چې چاته وغواړي بس هدایت ورته او که چېرته د پیغمبرانو په لاس کې هدایت وي نو د ټول نه اول به نوح علیه السلام خپل قابل زوی ته هدایت کړ لیکن نو ورته نه کړی او که چېرته د پیغمبرانو په لاس کې هدایت وي د خدای نه علاوه د بل چا په لاس کې هدایت وي پیغمبران ځکه یادوم چې پیغمبران د اولې درجې خلک دي چې هغه چاته هدایت نشي کولی نو نور به څوک چې به چاته بیا هدایت وکړي لکه ټیک شو د هغو نه لاندې خلک په درجو کې نو نوح علیه السلام به خپل بچي کنعان ته هدایت کړی لکه وایي نه قرآن پاک کې واقع تاسو اورېدلي علماو نو قرآن کې بس به راشي پوره واقعه به راشي او که چېرته پیغمبرانو هدایت کولی شوی چاته نو ابراهیم علیه السلام هم جلیل القدر پیغمبر دی د خدای پاک خپل پلار ازر ته به هدایت کړی نه دی کړی او بیا د ټولو نه اخر کې راشه د ټولو انبیاو سردار رسول الله صلی الله علیه وسلم که چاته هدایت کولی شوی نو د هغه د خپل تر ابو طالب صاحب سره قلبي محبت او طبي محبت یې ورسره لګ باوجود د دې نه چې هغه ایمان نه دی راوړی خو د نبي صلی الله علیه وسلم مرسته به یې کوله د هغه په ژوندانه باندې نبي صلی الله علیه وسلم ته کفارو هغه اذیتونه نه دي ورکړي نه یې ورته ورکولی شو چې ابو طالب صاحب ژوندی ولګ او به د هغه مرسته کوله څه ده مرسته یې کوله لګ د الله رسول تمنا و تاسو اندازه ولګوئ چې څونه به د خدای رسول جړلي څونه به یې د خدای پاک نه غوښتلي لګ او هغه ته څومره نصیحت کړی روایتو کې راځي مفهوم دا دی چې ما ته یو پیره کلمه ووایه چې ګواهي وکړم د قیامت په ورځ بس لګ ما ته ووایه یو پیره کلمه ما ته ووایه نه یې د ویلې ورته داسې د دنیا نه تللی او الله پاک ورته وفرمایل چې انک لا تهدي من احببت ولکن الله یهدي من یشاء ای پیغمبر ستا چې څوک محبوبي ته څه زه به هغه ته هدایت وکړم نه نشي کولی ورته هدایت خو مونږ چې چاته غواړو هغه ته به کوو نو د دې د وجې نه ولا تسأل عن اصحاب الجحیم چې وایي د پیغمبر دغه ډیوټي ده چې دی مونږ په حق دین سره لېږلی دی او هغه ډیوټي ده پوره کړې ده چې وایي هغه یې در رسولی دی او بشیر او نذیر دی لکه د منلو په صورت کې دله خوشخبري درکړې ده او د انکار په صورت کې د منلو په صورت کې دله چې کوم دی څه دی یېرولي یې د خدای د عذاب نه الله وایي اوس زما ستاسو معامله پاتې ده زه به درنه تپوس کوم چې ولې ایمان نه راوړم کار نشته لکه څه دی لکه کار نشته زمونږ یو طالب علم ملګری و درجه کې سبق پې خپل ملګرو ته بیان کوو موږ کې ناست دا خبرې وکړې د قیامت په ورځ باندې به یو سړی ټول خلک به یې راګیر کړي صحیح لکه ټول خلک به یې راګیر کړي تاسو به زما نه څنګه جنت ته لاړ شئ څه دوزخ ته ولې روان خبر ورسېد بیان وکړو بیان خلاص شو بیا ما ځان وکړو ما یې دا وینا د کوم ځای نه کوې ته خو په پنځمه شپږمه درجه کې سبق وایي مولوي صاحب یې لکه کوم ځای نه دا وینا کوې چې یو هندو به ټول خلک راګیر کړی او چې نه زه جهنم ته ولې روان یم لکه دا به څومره پهلواني ما یې دی خو د موږ شړشوت کوه دی به دومره تکړی چې یو سړی به دا ټول دنیا به یې راګیر کړي چې به جهنم ته ولې روان یم لکه وایي داسې مې اورېدلو نو ما یې ښه دا اورېدو خبرې مه کوه د خدای پیغمبر خو دا ویلي دي
چې بای د انسان د دروغجن کېدلو دپاره دومره خبره کافي ده چې بد دی دروغجن یې لکه چې دی ساوي بس هغه وایي. دا خو دین دی، دا داسې شی نه دی چې څوک څه وایي نو ته به اورې یا به وایې، خو به ته په دلیل سره خبره کوې، په تحقیق سره به خبره کوې. خو د خدای دین ځان نه پکې خبره ونه کړي، کمې زیاتې پکې ونه کړي. مته د قرآن پاک د آیت نه دی ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، دا آیت ته نه دی معلومه. تپوس نشته جهنمیان جهنم ته چې کوم خلک روان د هغو باره کې د ما ستا نه تپوس نشته، الله به د هغو نه تپوس کوي. ولې دین هغو ته رسېدلی نه دی، دین هغو ته رسېدلی دی، هېڅ نه رسېدلی او په هدایت راوستل. دویم معنی خو بیا دا چې په هدایت راوستل، نو هدایت خو د پیغمبر په لاس کې نشته. خبرې مه نو داسې زموږ خپل طالبین هم غواړي، بس دا دی چې سوچ فکر نه کوي. نو داسې د دین په معامله کې چې کوم دی ډېر سوچ او فکر کول پکار چې ته د دین یو خبره واورې نو د چا نه دې واورېده، لږ پټې تحقیق کوه. هسې نه چې ته خدای او د خدای په پیغمبر به د خدای پاک باندې خدای پیغمبر باندې چې ته دروغ رانشي خبره ورسېد، ځان خبره چاته ونه کړي. دا خو خیر د موږ شاګرد و، خفه نه شو لکه نو بس صحیح دی، بس غلطي شوې ده، بیا به انشاءالله خیال کوم. یو بیا خو به خیال کوې، خو دې اتلس زره قامه چې ته دا تقریر دی وکړو دې سره بس د دې چې دا نظریه جوړه شوه اوس لکه چې وایي دا خو دې ته خو دلته کې علما هم ناست وو، دې ته خو طلبا هم ناست وو، د درجو طلبا ورته ناست وو. نو ما ویل اوس که په دغه ګڼه کې درته وایو چې هم فتنه ده، او که درته نه وایو چې هم لانجه ده راغله. نو ما خو دې هر ټایم چې ورته وایي خو دې ټولو ته به دا وینا وکړي چې دا وینا زما نه غلطي شوې وه. د دې حل هم دقه یې لکه د دې حل صحیح لکه هم دقه یې لکه چې څومره خلکو به مخکې تا د داسې یو خبره وکړه چې هغه غیر شرعي خبره دې کړې وه او تا ته پته ولګېده، نو د هغې علاج دقه دی چې حقه خلکو ته به ته دا وایې چې زه خطا شوی یم څه دی لکه د دې کفاره هم دقه د دې کفاره بله نشته. نو ډېر خلکو نظریې جوړه شي او دقه خبره چې کوم دی وسه کېږي لکه چلېږي. نو تپوس نشته، ښه تپوس په علي چې تا هغه ته د خدای پاک پیغام رسولی دی چې دی ورته ورسو بس ختم ستا ډیوټي وشوه. لکه اخوان منل نه منل دا خو د پیغمبرانو کار نه دی. ما وینو ما ستا ما تا بسې چلو کړو لکه پاک هغه کوي چې خپل پیدې ده او که نه کوي نو بس خپل نقصان دی، خدای به یې تپوس کوي چې ولې دې نه کولی. ولن ترضى عنك اليهود او هیڅ چرې به راضي نه شي ستا نه ای پیغمبره دا یهود ولن نصارا او نه نصارا حتی تر دې تتبع ملتهم ای چې ته اتباع وکړې د ملت یعنې د دین د دیو لکه مطلب دا دی چې دیو دا څونه مطالبې ستا نه کوي که نه لکه دا د دې لپاره نه کوي چې که دیو ته ته دې څنګه مطالبه غواړې او ته هغه مطالبه هم موږ د دیو پوره کړو لکه څه دی لکه نو دوی څه دوی به ایمان راوړي؟ نه 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 دا خو د تنګولو لپاره کوي، ایمان راوړل نشته. یهود نصارا ستا نه د هغه وخته پورې خوشحالېږي نه چې څو پورې د خپل دین پرېښودی دی او د دیو په دین روان شوی دی. د پیغمبر نه دې خبرې تصور نشي کېدی ښه خو دا امت ته اورئ څه دی لکه پیغمبر نه دا تصور نشي کېدی چې پیغمبر به د خدای پاک احکام پرېږدي او غیر مذهب به اختیار کړي لکه ټیک شو لکه مونږ ته وایي الله پاک چې دا یهود او نصارا خوشحالول غواړي دې نه مانه خوشحاله شي لکه تر څو پورې چې د په خپل ایمان باندې او په اسلام باندې قایم وي که نه تر هغه وخته پورې د نه خوشحالېدی نه شي چې څو پورې د هغو په رنګ کې ځان رنګ کړی دی لکه موږ خو ګورې رنګ یې خو صرف دې کلمې بچ کړي دې کلمې صرف بچ کړي نور ګورې زمونږ د معاشرت چې دی که نه لکه زمونږ معاشرت او زمونږ شکل او صورت لکه او زمونږ طور طریقې دا زمونږ د پیغمبر خو نه دی اسلام خو نه دی دا خو ټول د یهودو نصاراو په طریقه الا ماشاء الله الا څه الا ماشاء الله خو صرف دغه یو سره دې کلمې بچ کړي یو لکه دا د خدای د موږ سره قایم وساتي ځکه چې دې کلمې سره بس د دې دنیا نه رخصت شو که نه نو دومره دا چې که چېرته الله پاک رحم وکړي مونږ معاد کړي جو څه بعیده نه ده د هغې نه لکه او څوک دې تپوس کولو والا نشته او که چېرته وایي چې ولې دې کړی دی نو بیا زموږ سره څه جواب نشته دی نو سزا به راکوي لکه نو هر څومره چې سزا یې خوښه وه د الله پاک را به کړي خو د دې کلمې او برکت په یو نه یو ورځ چې کوم دی د جهنم نه مونږ څه کړي لکه وباسي لکه نو په دې باندې امید کولی شو ورنه زمونږ کوم طور طریقه
د مسلمانانو په خپل غمونو کې، په خپل خادو کې، په خپل معاملاتو کې، په خپل معاشرت کې لکه دا د خدای د پیغمبر په طریقه باندې نه لګي او په دغه رضا کېږي څه دي لکه او موږ هغه خلکو ته ګورو د هغه خلکو طور طریقې چې کوم دي څه کوو لکه هغې اختیارو په هغې فخر هم کوو په هغې باندې خوشحاله په هغې فخر هم کوو په هغې خوشحاله یو کس غټ ویښته و نو مونږ زمونږ سره چې د کم عمر طالبان چې د هغو جیل لوی راغلي لکه طلبه نو هغه اکثر د دې سکولونو کالجونو نه راشي نو د هغو هلته خو پوزیشن بل شانتي لري او دلته خو چې راشي نو زمونږ د ټولو نه ابتداءً شرط دی چې باید ته به د خدای د نبي په سنت طریقه باندې خپل شکل او شبات جوړې دا زموږ داخلي شرط دی مسلمان دی مسلمان په خپل مرضی باندې ژوند نه تېروي نو موږ به دا وایو نو د کشرانو ته خو موږ د سره دا وایو چې بایي کشران چې څومره وي دا به رسره ویښته ساتي نه ولې دا ویښته په دې عمر کې دیو هم په فتنه کې مبتلا کولو احتمال وي او د نورو خلکو هم په فتنو کې د پیدا کولو صحیح احتمال د دې مد نظر ټیک او بیا ورته موږ دا وایو چې ویښته ساتئ نو ویښته وساتئ غټ ټیک شو او په دې عمر کې نه لکوټ عمر ستاسو زیات شي بیا وساتئ خو د سنت په نیت باندې وساتئ نبي صلی الله علیه وسلم ښایسته ویښته ساتلي د هغه په شان ښایسته ویښته د هېڅ چا هم نه ولګي د دې غوږونو د نیمې پورې حدیثو کې راغلي د غوږونو د پوسکو پورې او د اوږو پورې بالکل وساته غټ ویښته او په منډې ولا کرخاڼه وه ښکلې ښکلې زلفې وي ټیک شو خو کشرانو ته موږ اجازه په مدرسه کې نه ورکوو ما وی په دې بنیاد باندې چې دوی په خپله په فتنه کې مبتلا نه شي د دې د وجې نه نور خلک په فتنه کې څه کېږي مبتلا نه شي دا د سبق دور دی ویښتو ته ضرورت نشته د سونډو اړولو ته دی موږ نه پرېږدو زموږ طلباو په یو سړی داسې نه وي لکه چې د هغه د خپلې مرضۍ چې کوم دی صحیح لکه او بیا پکې ته د پیغمبر د سنت نیت وکړې لکه چې ته د اکټر او د ډرامې والا نیت پکې نه کوې لکه چې هغه پرېښودي ټیک شو که نه چا ورته شاته چې کوم دی دغه اچولي د تسمیه اچولي او اوس خو بالکل لکه د زنانو په شان کلیپونه راوتي بالکل هغه مخکې به جنکو چې کوم دی په سر کې پټې اچولي ورسره کاڼه اچولي دا ټول د یهود د نسوارو څه دي لکه د هغو طور طریقې دي موږ ته هغه محبوب دي موږ په هغې فخر کوو داسې په فخر سره پرې روان یو او دا شیزونه څه کوو دا کوو نو بس موږ ته وایي چې بایي به د هغو په دقې رضا دي خو ما وی بس د خدای یو رحم دی چې بس کلمه را سره بس په دې بچ شو که نه نور زموږ د طور طریقې چې کوم دي که نه په غمونو کې ما وی نه په ښادۍ کې نه په معاملاتو کې په لین دین کې لکه نه په شکل او صورت کې لکه نه په خپل معاشرت کې د خدای د پیغمبر طریقې مسلمانانو ته اکثرا معلومې د سره نه دي اول خو به ته معلومې کوي بیا په هغې باندې څه کوې لکه عمل کوي نبی علیه الصلاة والسلام پیشنګویي ته جدا به بالکل ټیک کېږي هغه وایي تاسو به د یهود د نسوارو سره داسې مشابهت وکئ که نه چې که هغه په یو سوري کې ننوتي نو تاسو په دغه سوري کې د ننوتلو کوشش کوئ دا د خدای پیغمبر ویلي څه دي لکه خدای پیغمبر ویلي او بس هغه مسله روانه ده بس ده لکه روانه نو موږ له مسلمانانو له پکار دي چې باید زمونږ خپل مذهب دی زمونږ خپل دین دی زمونږ خپل تهذیب دی لکه دې ته د نوي تهذیب د جدید تهذیب نوم ورکولی کېږي داسې یو ښایسته نوم ورته ورکولی کېږي خبره باندې ورسېد زمونږ دپاره هغه قدیم تهذیب ډېر ښایسته دی لکه د دې روشن خیالو د تهذیب نه لکه چې دې موږ د خپل دین نه چې کوم دی څه کړو لکه لرې کړو لکه د خدای پاک د رضا نه چې کوم دی موږ څه کړو لکه لرې کړو زموږ مشابهت د خپل پیغمبر نه لرې شو زموږ مشابهت د یهود د نسوارو سره چې کوم دی راغلی د خدای پیغمبر حدیث دی من تشبه بقوم فهو منهم څوک چې کوم قوم سره مشابهت کوي هغه د هغو نه دی نو د یهود او نسوارا دغه غواړي چې د هغو د دین د هغو د ملت د هغو د مذهب د هغو د طور د طریقو چې کوم دی څه وشي لکه اتباع وکړی شي قل اے پیغمبر طور ته ووایه چې ان هدى الله هو الهدى یقینا هدایت د الله دغه هدایت دی صحیح هدایت چې دی که نه لکه د ژوند د تېرېدلو لپاره چې کومه لار مونږ ته خدای پاک ښوولې ده اصل هدایت چې دی همدغه هدایت دی
ستاسو په ملت کې او ستاسو په مذهب کې هغه د خواهشاتو مذهب دی لکه چې د هغو خو که دین هم دی نو هغه منسوخ دی د قرآن څه دی منسوخ کړی د هغو کتابونه خپل چې کوم دی په خپل اصلي شکل او صورت کې نه دي پاتې دي پکې معنوي او لفظي تحریفونه چې کوم دی څه دي لکه هغه کړي دي لکه صرف قرآن محفوظ دی لکه د هر قسم لفظي غلطۍ نه او د هر قسم معنوي غلطۍ نه مجال نه چا نشته چې پکې وکړي لکه خدای داسې راسخ علما پیدا کړي دي چې کولی پکې څوک نشي څه کېږي لکه کولی پکې نه جرات نشي کولی که نولی پکې نه وکړي قادیانیانو چې کوم دی قرآن شریفونه چاپ کړي دي وایي په هغې کې چې کوم دی څه دي لکه رد بدل کړی دی عام خلکو ته پته نه لګي لکه عام خلکو ته څه کېږي لکه پته نه لګي لیکن یو ماشوم حافظ دی ورکړه الحمدلله چې ویل 50 غلطیانو پکې راوباسي چې دا ځای غلط دی دا غلط دی دا غلط دی لکه د قرآن ذمہ داري الله پاک اغستی دی لکه څه دی دنیا د اسباب دی لکه څه دی بس د دې حفاظو په ذریعه باندې د الفاظو حفاظت کوي لکه او د دې معنو حفاظت چې کوم دی د راسخ علماو باندې کوي لکه معنی غلطه بیان کړي نه معنی غلطه بیان کړي دی معنی اصل کې دا ده نو هدایت چې دی کنه لکه د رهنمایي کتاب ای زمونږ د ژوند هغه اصل چې کوم دی دا قرآن دی د الله دا هدایت دی بس ولا ان اتبعت اهواءهم او که چېرته تا اتباع وکړه ای پیغمبره د دې یهودو نسوارو وغیرو د خواهشاتو بعد الذي رستو دا هغې نه جاءک من العلم چې تا ته د علم نه راغی تا ته پوهه راغله ما لک من الله نه به ستا دپاره د الله د طرف نه نه څوک حمایتي او نه مددګار دلته هم دغه خبره ده د خدای د پیغمبر نه د یهودو د نسوارو د مشرکینو د اتباع کولو د هغو د خواهش د اتباع کولو تصور نشي کېدی ما تا ته وایي الله ما ته د څه زموږ استادانو ویل لکه زموږ پښتو کې دا متل دی چې لورې تا ته یم هم ګورې ته واوره څه دی لکه داسې مثال دی راکول الله خپل پیغمبر ته وایي اورئ څه لکه مونږ ته که چېرته تاسو د دیو په خواهشاتو پسې لاړئ دیو چې څنګه ژوند تېروي دا یو خوښ کوو په دې پسې ور روان شوئ لکه او تاسو ته ښه پته لګېدلې ده چې دا زمونږ د پیغمبر طور طریقې نه دي لکه څه دی علم درته راغلی دی پوه شوي یې لکه نو بیا به څه لکه ستاسو لپاره به ګورئ څوک حمایتي نه وي ښه د خدای پاک په مخ کې به سبا په ژبه باندې د حمایت کولو هم ستاسو څوک نه وي ولا نسویر او داسې مددګار به هم ستاسو څوک نه وي چې ای د الله نه بیا څه کي لکه اخلاص وکړي الذین کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی دی موږ هغوی ته کتاب یتلونه د لولي کتاب لره حق تلاوته ای د تلاوت کې د هغې حق د تلاوت د هغې د تلاوت کولو حق چې کوم دی ادا کوي علما ویلي چې حق ادا کول دا دي چې باید ته دا احکام ومنې اول منل دي لګه چې او دا د الله طرف ما ومنل او بیا پې عمل وکړي دا حق دی د تلاوت نور په عام طور علما دا خبره هم کوي چې د قرآن پاک یو څلور پنځه حقونه دي لکه په دې طریقه باندې چې د دې اول حق دا دی چې د دې الفاظ ښکلي ښکلي څنګه چې صحیح د دې د ویلو حق دی چې دا د قراو او د حفاظو نه چې کوم دی څه کېږي لکه دا زده کړی شي چې کوم د دې فن ماهرین او هغو د دې فن د ماهرینو سره پنځه کاله شپږ کاله اووه کاله چې کوم دی څه کړي لکه په دې کې تېر کړي لکه چې د دې الفاظو د هر لفظ مخرج هغه ته چې کوم دی معلوم وي چې باید دا لفظ په دې خوله کې د دې ځای نه ادا کېږي دا په دې صفت سره ادا کېږي دا غټ ادا کېږي دا ورکوټی ادا کېږي دا سخت ادا کېږي دا نرم ادا کېږي لکه وغیره ټیک شو نو دا زده کې اول نو د قرآن یو حق به پوره شي لکه چې دا الفاظ یې ونه صحیح کړل خو ما ویل لکل فن رجال د هر فن خپل خلق ته رجال دي هر شی د هر چا نه زده کېږي لکه هر شی د هغې د فن د ماهر نه به زده کېږي دغه د عقل تقاضا هم ده څه ده لکه دغه د عقل تقاضا هم ده او دویم حق د دې دا دی چې د دې په معنا او په مفهوم باندې ځان پوه کړي لکه چې بھائی دا څه دي په دې کې لکه څه اوامر دي څه نواهي دي په دې کې لکه الله د څه کولو حکم موږ ته کړی دی څه نه موږ چې کوم دی څه یې منع کړي دا معلوم کړي احکام معلوم کړي لکه نو دوه حق ادا شو دریم حق دا چې په دې باندې بیا ته عمل وکړي ټیک شو کوم کارونه د کولو حکم دی هغه کې کومونه منع یې منع شي دا درې حق د قرآن پوره شو او څلورم حق د قرآن دا دی چې دا ته نورو خلکو ته ورسوي څه دی لکه ذمه داري ستا نورو خلکو ته څه کوې لکه ته ورسوي او یو حق علما دا هم وایي چې وایي دا په دې خپل څلور پنځه شپږ فوټه بدن باندې نافظ کړي او په اجتماعي طور د تمام مسلمانانو په ذمه باندې چې کوم دی دا حق دی چې دا قرآني نظام چې کوم دی دا څه کېږي دا د خدای په ځمکه باندې چې کوم دی څه کېږي دا ته نافظ کړي او د دې لپاره چې کوم دی پر امن طریقې سره څه کوي لکه
ایت جدوجہد کے او کوشش کے لگا او مطالبه کې د حاکمانو نه چې وایي مسلمانان تاسو مسلمانان ټیک شو کنه دا د خدای ځمکه او دا په دې باندې خدای نظام پکار دی موږ دا قانون چې کوم دی څه لکه دا پکار دی دا د قرآن حقوق دي لکه څومره چا ادا کړل چې هغه درجه کې به دې حق ادا کړی او چې څونه پکې کمې جو دونه د قرآن حق تلفي چې کوم دی زموږ سکېږي لکه ایکي که موږ تر اوسه پورې د قرآن الفاظ صحیح نه زده کړي چې موږ دا حق نه ادا کړی او که دا یو پوره کړی او د دې معنا او احکام یو نه معلوم کړي چې دا حق پاتې دی لکه او که دغه حق پوره کړی نو بیا د عمل کولو حق پاتې دی لکه او که عمل یو هم کړی نو نورو ته د رسولو حق چې کوم دی پاتې دی او که هغه یو هم کړی بیا نو د دې دپاره موږ د دې د نفاذ دپاره څونه هلې ځلې کوو لکه چې څومره زموږ په طاقت کې دا موږ څومره کړي دي که کړي دي چې شکر دی وباسو او که نه یې کړي نو دا حق موږ د قرآن څه دی لکه پاتې دی نو حق د تلاوت دا دی چې هغه خلک چې ورکړی دی موږ هغوی ته کتاب یتلونه حق تلاوته دي د دې قرآن تلاوت کوي خو حق د تلاوت دی څنګه دې تلاوت کولو حق دی لکه ځکه دا منل او دا عمل کول پې بیا دا ځکه چې وایي ډېرو ځایونو کې مفسرین لیکلي دي چې لکه غیر مسلمه خلک چې کوم دی د دې قرآن ټیچران په ادارو کې څه دي لکه په ادارو کې سکولونو کې پرایویټ ادارو کې کېدای شي چې بار څه ځایونو کې په سرکاري ادارو کې هم لکه مسلمانان کوم دی پاتې کېږي نو غیر مذهبه لکه عیسایان خلک چې کوم دي که نه تا ته قرآن پړاوي او تا د دې په معنا او مفهوم باندې هم پوهېږي خو دا د دیو پړاوهل او تا پې پوهول لکه څه دا به څه پوهېږي پته نه لګي څه ګډوډ ورته کوي لکه خو د دې ټیچران دي لکه چې هغه تا ته څه کوي لکه تا ته دا ښیي لکه نو دیو د دې د تلاوت حق نه ادا کوي ځکه دوی خو یې مني نه که او نه پې عمل کوي څه نه مني نه پې عمل کوي دغه شانتې په خپله باندې یهود او نصارا خپل کتابونو تلاوت نه کوي او په هغې باندې پوهېږي نه لیکن مني خو یې نه که نه لکه او عمل پې نه کوي لکه نو دا حق د تلاوت نه دی لکه حق د تلاوت دا دی چې باید ته ومنې لکه څنګه چې عبدالله بن سلام ویمنو او عمل پې وکړو لکه د یهودو عالم او ثعلبه رضی الله تعالی عنه دا هم د یهودو نه د ومنو او عمل پې وکړو دا حق د تلاوت دی اوس که هغه تلاوت کوي که نه دا د تلاوت حق ادا کوي اوس قرآن ولي که نه د دې حق ادا کوي او دغه شان د په عیسایانو کې چې کوم دی تمیم داري رضی الله تعالی عنه او عدي بن حاتم رضی الله تعالی عنه ویمنو قرآن او عمل پې وکړو نو هغه اوس ولي که نه لکه نو دا حق د تلاوت ادا کول دي لکه ځکه دا دوه خبرې مفسرینو کړي دي او دا څلور پنځه چې ما نورو کړي دا هم علماو کړي دي چې دغه پنځه حقونه څه دي لکه په دې ترتیب سره د قرآن دي خو اصل خبره همدغه ده چې باید د قرآن د تلاوت حق په کوم سړی ادا کوي چې اول خو دا قرآن مني چې او دا د الله کتاب ده ما په دې باندې عقیده ده او دویم په دې باندې عمل کوي دې باندې څه کوي لکه عمل کوي نو اولئک دغه کسان چې یؤمنون به یو په دې کتاب باندې ایمان راوړي څه کوي لکه دا ایمان والے دي لکه ومن یکفر به او څوک چې انکار وکړي د دې نه انکار مطلب هم دقه دی لکه چې باید مني هم نه او عمل پې هم نه کوي لکه نو فاولئک هم الخاسرون باید د خدای پاک څه نقصان نشي کولی د خدای د پیغمبر څه نقصان نشي کولی بس حق ته رسېدلی دی دقه خلک په خپله باندې نقصان پورته کوونکي څه دي نقصان پورته کوونکي وقال الذين وای هغه خلک لا يعلمون چاوی نفویگی لولا یکلمون الله چولی خبری نکی زمون سر اللہ او تأتینا آیا یا ولی نرازی منتی و نخا كذلك دغشانت قال الذين ویلو هاغ خلقو من قبلهم چه مخیدون تیر شوی دی مثل قولهم پشاند وینا دیو تشابهت قلوبهم دیو زرنی وشاند شوی دی قد بین الآیات یقینا واضح بیان کری دی اللہ پاک آیاتنا لقوم دفار دا آغا قوم یوقنون چاہو یقین کئی انا بشک منگا ارسلنا کالے گلے تے پیغمبرہ بالحق فحق سرا بشیرن زیر ورکون کے ونذیر ویرون کے ولا تسألو تپوس بنکو لیکی گستان عن اصحاب الجحیم دو دوزخ والو بارگی دیول دوزخ تروان دی ولن ترضى او هیچر برازی نشی عنک الیهود استان یهودیان ولن نصارا ون نصارا حتی تردی تتبع ملتهم چتی اتباو کی دیو دین قل ورتو اے پیغمبر ان هدى الله بشک ہدایت اللہ هو الهدى دق ہدایت تے ولئن اتبعت او کچرتا اتباع کڑا ور پسې شوی اهوا او ندیو په خواهشاتو پسې
بعد الذي رستداغنا جاءك چراغ تاتا من العلم فوها مالك أنا بيستاد فارا من الله دا الله جانبنا من ولي نسك حمايتي ولا نصير أو مددگار الذين كسانا آتيناهم الكتاب شوركل دمغاويت كتاب يتلونه دو تلاوت کے داغی حق تلاوتی حق تلاوت داغی یعنی حق ادا کئی منیهم او عمل پم کئی اولئک دا کسان چی دی یؤمنون به او دی ایمان راوڑی پاغی باندے ومن یکفر او سوک چی انکار کئی به د دینا فاولئک نو دا خلق هم الخاسرون دی نقصان پورته کون کی دی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين